دویش خذو سره نکاح مکروه ده. زه طالبانو ته وایم دویش خزي بنه کوي ها. دویش خذو سره نکاح مکروه ده کې نقصانات دي کنه شمارای چا چې ودونه نه لیکړي غوله پیدا کوي او چا چې کړي دي نو اوس مرته تجربه حاصله شي چې وای د کې خدا کارو. اول نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې دا غي رنگ ډیر توري اغازا شهوتی نه ښه طلبه ته خراب کی. دویم نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې سرای رنگ سوري امزا شهوتی نه. دریم نمبر هغه خص سره بواده نه کې چې ډیره خسته یا ساتل نشي. سلورم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې ساري ګلګوتی هغه کې د رجولیت ماده ابي استا خبره نه مني. پنځم هغه خځه سره بواده نه کې چې داغه شونډي غټي دام د رجولیت ماده ده. شپږم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې غوګونه غټي دا میخه ده چې عقل مخل کمی. وم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې ډېر وګدای یا قمقلې هغه ته جواب کې خبرو کې سوې ټول خلک به باندې خبر کی عقلم ضروری ده. اتم نمبر هغه سره بواده نه کې چې ډېر لنډه هغه شریرې. نهم نمبر هغه سره بواده نه کې چې سترګې شنی وي. الته حدیث کې راغلي دي کنه عینان اخضران لا خیر فیها. لسم نمبر هغه سره بواده نه کې چې ډېر غټي دروازه باندې نشی راتله هغه بیا ډېر غټه جاخه ده بچیم نه پیدا کی مریضیم ورته ډېر راځي. یو لسم نمبر هغه سره بواده نه کې چې هغه ډېر نری هغه چې یو بچي پیدا شو بس به ګرځاو پاس پتاله هغه بیا یو ټیکسی ماخله لکه چې خبر وخت مریضي کی کنه. دولسم نمبر هغه سره بواده نه کې چې دا هغه عمر ډېر. دیارلسم نمبر هغه سره بواده نه کې چې څوک په عاشقي خان د چا معشوقي سره بواده نه کې بیا تاسو سره ژوند نه تیرای. سلويخ کاله بعد چې عاشق ولید زوړ تار پکې جنگي. سورلسم نمبر هغه سره بواده نه کې چې هغه کونډه سره واده خو رواده دا ور ناروا صورتونه نه دي دا اولاو د غیر اولا خبره. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ټولي بیبيانې کونډه کړي بغیر د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. او د حضور مقصد خو امت ته دین رسولو کنه. پنځلسم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې په پندې ویختانی دې کې د رجولیت ماده ډېر د کم سړی چې په دې خو ویختان نه دام تروري ګوره دینم خیر نشي کاونه چا سره مچانډي والی کول او ته پلار پنسي جیږي کا اسنه چې ترورو خېږي او چې خځه سره مواده کو نو ورته پنسي جیږي کا دا چې ویختانی دي کې رجولیت ماده ډېرې ها سړی خو د چا خبره نه مني کنه او خزه خو تابعدار پکار ده. ولسم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې سترګې وړي دام شرعي. اتلسم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې هغه مولوی صاحب یاربا شي حدیث کې ورته خدانه وای یاربا شدی ته وای کور ندیبان دې نه پرېږدي کله برازي او ټلیفونونه دی او غوبل دی کارینا سار نه وتله اوس چرته ورسېدي اوس جاده بد دماغ بدته خراب کی ناغې نه کار چرته کولای شي. ټول خلک دی خدانو د کار وست او مزرم دی ښا مزرم دی. نو نسم نمبر هغه خځه سره بواده نه کې چې سیالبی نه دی ته وي ښا چې په واده کې یا په مړی کې د چا په غاړه باندې کمیس یا چادري ویني تا ته ایمال راوړه ما د فلانی خورغه پلانې چده داسې کالی کړو داسې د سړی حالت ته نګوري خو خپل شوق پوره کوي. شلم نمبر هغه خزه بنه کې چې مکارې بنګنه هر وخت سر تړلې سر می خوږي او پخې می خوږي او دا ته چې کور کې نه هیڅ نه خو چې ورشي بس کار می وران او سر او پخې او ورش او خيار خزال نه وي. یوشتم نمبر خپلوانو کې بواده نه کې الته حدیث کې راغلي دي ښا واده خودي د پاره مولوی صاحب ښا واده کې دوه مقصد دی. یو مقصد دا دی چې خپلوان دې ډیر شنو دا خدای سي خپل دي دې سکه. دویم مقصد دی چې ستا تابعدار وي نو چې ستا خپلوان وي کنه عقل ستا تابعدار او موتابه چلو به کول او پرتوک بده نه او کمیس بده نه هغه دې بیا چرته عزت کوي کنه داسي او تشلیب مو کول او دا مو کول بس اخو عزت نه. دویشتم نمبر د تر لور بنکه
که بیا کې خپلوانو کې د ماما لور ان د پلار خپلوان چې دي دې کې دا ډوکو مسله ده کنه نافرمانی پکې ډېره او د مور په خپلوانو کې بیا تابعداري ډېره د مور خپلوان دا د وینې او د غوښې خپلوان دي او د پلار خپلوان د اډوکې دي نو اډوکې کلک نه او غوښه خو پستای کنه د پلار خور او د مور خور کې ډېر فرق د پلار مور او د مور مور کې ډېر فرق کم شفقت چې په مور کې اکل په پلار کې یا د مور مور کې ماما دغه طرفونه یا ترور الته حدیث کې راغلی د الخاله کالام خاله په شان د چانه دا د مور د کنه نو دا مې درته 22 خزي یاد کړې ها ته وای والا کدا بس موږ څنګه معلومه واده چې کوو اوس موږ معلومات نشته کنه دای مولوی صاحب د مور نه معلومیږي او یو ځین کې چې خور واده غینه معلومیږي همسایگانو نه معلومیږي خپلوانو نه اکثر دا صفات چې دا په دوی کې نسبی تور باندې راغلي ښا او واده خلک په ټوله ژوندۍ کې یو کرت کوي نو چې په دې جاخه واوړي نو بیا به نه پرې خو دې شو نو به ساتنه خزه چې سړی د کار نه څنګه وباسي دا یو شیم نه وباسي عمر فاروق صاحب بچی ته خزه وکړه او خيستا و خزه نور وخت به سره ناست ورته وی بچی ته خو جمعه ته مدرسې ته نسی کور کې ناست دی خزه لکه چې د کار وېستي بدا طلاق کا هغه ورته وی پلان را باندې ګرانه د خو ځکه مې درته وی کنه چې باندې ګرانه د نو طلاق کا ابو چې خو ډېر تابعدار وی ښا بس خزه طلاق کړ بل خزه ورته وکړه توره بدرنګه بیا به کور کې نه کېناسي د ویل اوس کور کې نه کېنی ویل بس په کوم خوخه مې نه د ویل دا ټیک شوس د کار نه وباسي پیږي کنه پیږي یوازې خزه خو کار نه کنه د دنیا شل کارونه نور دي مور او پلار انډیوالا دوستان مونږ تاسو رب لرو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لرو صحابه علما کتابونه کتل تصنیف تدریس دا ټول خبرې دي کنه دا ټول چې راغونډه کې او خزینه قربان کړي د دې سم مقصد دغه پیدا و نکړه زکه تخصیص د خزې کړه ده کنه او امراتن لوی خلق خزو رسم لولي بلعم ابن باعورا چا رسم لو خزې کنه قصه درته یاد شیطان خزې تراغه او برسیسا چا رسم لو خزې رسم لو لوی خلق اسم اعظم یاد کړو دي چې تر رسیدل لوی علما نو ذکر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قربان نو تخصیص د خزه وک چې دا عظیمه فتنه ده کنه دې ته فکر کوي دیو جن زمونږ استادو د مشرانو او د خلکو تجربه ده چې د نظر باز د نظر د اوریدلو لپاره دوی کله کله بنگله و غیره جوړه کینو پاغه باندې تپي زوړند کی او یا الته چې ده تور جنډز وړند کی یا سپلای زوړند کی او یا د ماشوم وړه چې ده هغه بوټ و غیره زوړند کی نو ثوابي والا وی شرک یو علاوه مشرک شو تاب الله بچ کئ ک تپي بده بچ کئ تاب الله بچ کئ ک جنډه بده بچ کئ تاب الله بچ کئ ک سپلای بده بچ کئ د دین غټ شرک کم ځای کې ده یا د یو سړی معصوم پیدا شي فکر مو ده کنه معصوم پیدا شي ک فکر مو کړی کنجکه ورته غاړه کې واچي یا وړو کې چاکو نه هغه ورته غاړه کې واچي او الک به شرک یو والک ارسی ته شرک مو آیا دا بل قصه ده قصه ده چې د نظر باز دا نظر تیاړو کنه ورڅ خبره پکې نشته د نظر باز سکو دا نظر په دې ناشنا شی باندې اوړي کنه دې دا ټوله بنگله سړی ته نخ کاری خو دغه ور تخکاری هغه تپي چې راز وړاند کړي دا نو نظر باز چې لاړ شي نو بس تپي ته وګور تپي کې خو کمال نشته نظر یو مل ته ودرېږي ټوله بنگله ته محفوظ شي دا تجربه ده دا شرک مرک نه دی او نه تپي سړی ساتي دیکھیں دغه پروگرام ده ته موټر واخلی کنه خسته موټر واري
او هغې کې چې دی د یو ماشوم سپلی راځوړنده کړي مخې ته بس نظر باز نه بېغمه شوې ولې د نظر باز دا ذهن په دې سپلی راواوړېدو دا معنا نه ده چې الله دې نه ساتي او سپلی دې ساتي نه دا جدا مسله ده هغه جدا مسله ده دې باندې توجه راوړي ښه او توجه چې دې راواوړېده نو بیا نظر باز نظر بیا څه کوي بیا مولوي صاحب اثر نه کوي ښه زموږ په کلي کې یو غیر مقلدو مازدیګر کې ترجمه کوله ښه زه یو ورځ ورغلم ترجمې ته ورته کېناستېدم نو خلکو ته وی بچیانو زموږ په دې کلي کې 4 شرک کېږي چې ګوره دا خلک د دې شرک نه بچ کړي هغه وخت کې دا ترېشلې او دا شیونه نه وی چې کله دوی لو کې او ریشه تیاره شي درمن کې که نه او د دې غنمو ډېری ولګېږي دغه وخت کې دوی 4 شرکه کوي یو ورباندې چې دی غوښه ږدي دویم ورباندې لوټه ږدي دریم ورباندې لور ږدي څلورم پې رشپېل ږدي یا 4 واړه په یو ځای کوي یا یو وکي د دوی مقصد دا دی د لوټې چې د دې ځمکې نه مې په خپل طاقت باندې دا غنم راشنه کړم او د دې غوښیانو مقصد دا دی چې د دې غویانو په واسطه مې او د دې په سبب مې غوبل کړم او د رشپېل مقصد دا دی چې په دې باندې مې والوزول او د لور مقصد دا دی چې په دې مې ورېبل بچیانو دا شرک دی ښه دا هر څه الله تعالی کوي زرغونونکی د بوټو م الله دی او بیا دا غویان پیدا کړي م الله دی انسان ته دا طاقت م الله ورکړی نو خلق د شرک نه وساتئ داسې ښایسته خبرې کولې ما ورته وی مولوي صاحب محترم اجازه ده چې یو پوښتنه وکړم ویلې وایه مې زمونږ او ستاسو دا جومات چې دی دا د دې لارې په دې غاړه دی ویلی او مې دا کار هم دغه دهقانان کوي ټیک ده یو دهقان به راولو پوښتنه به ترې وکړو چې ته دا 4 شیونه کوې نو همدغه دې مقصد دی لکه دا ته شوی که دغه عبارت وي لکه تا چې ووې چې موږ لوټه دې دپاره ږدو شپېل دې دپاره ږدو تپی او غوښهیي دې دپاره ږدو بیا خو یقینا شرک دی او که نه وي چې نه نه دې دپاره یې نه ږدو موږ خو مسلمانان یو موږ خو کلمه وایو دې دپاره یې ږدو چې د غنمو رشه کله برابر شي نو په دې لاره باندې نظرباز تېرېږي او دا نظرباز زموږ دا غنم په نظر کوي دې دپاره چې د توجه د غنمو نه واوړي ناشنا شي ته غنم ورته بیا نه ښکاري تپی ورته ښکاري رشپېل ورته ښکاري کله چې د نظرباز توجه واوړي د بل شي ته بیا نظر سر نو مې که دا کار یې کو بیا خو شرک نه دی دې نه خو قرآن و سنت ډک دی د نظرباز د نظر د اوړېدلو دپاره که څوک تجربه کوي هېڅ خبره نشته د خلکو د توجه د اوړېدلو دپاره یعقوب علیه السلام نه ګورئ بچیانو ته وی بچیانو لا تدخلوا من باب واحد اوس خلکو وپېژندئ د مصر خلکو اوس چې په دې دریم کرت ورځئ نو په یو دروازه داخل نشه وادخلوا من ابواب متفرقه او په نورو دروازو داخل شئ الله تعالی فرمایي یعقوب علیه السلام د خپلو بچیو نه د الله تعالی تقدیر او فیصلې نه بچ کوم بلکې الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها د یعقوب علیه السلام په زړه کې یو خبره وه هغه یې پوره کوله کومه خبره وه د نظرباز توجه یې اړوله نیم په یو دروازه داخل شو نیم په بل نیم په بل نو په یو ځل ور خو نه رغله که نه نو د نظرباز توجه ورته نه شوه برابره ونه وړېده نو ما وی د نظرباز د توجه د اوړېدلو دپاره که څوک یو کار کوي نو دی کې خو مشکل نشته ته ولې دوی ته وایې چې دا شرک دی او دا دا دی او دا دا دی نو دا مولوي صاحب اصل کې داسې مسله ده دوی سبق نه دی ویل ازاریان دي که نه هر شي ته به شرک وایي نو دا کله شرک دی
مسله دا ده چې ماشوم ته د سترګې تورې کړي دلته به ورته یو د رنجو یو خال وي خال کې څه کمال دی د نظر باز توجه پیاوړي که نه هغه بیا دې خال ته ګوري ټول ماشوم ته نه ګوري او خال کې خو کمال نشته نو خال نه د نظره کېږي که نه او ماشوم بچ نو دا کله شرک دی دلته جبریل علیه السلام ګوره ها دا ناشنا طریقې ولې وکړه دا دې دپاره چې د خلکو توجه راواوړي د څه نه د معرفت د ذات د دې رجل نه کیفیت د جلوس ته که نه چې څوک زما حال معلوم نه کړي چې دا څوک دی نو د خلکو توجه نه هلکه دا څنګه کېناستېده اوس مو ذهن کې خبره کېني نو هر شي ته به شرک نه وی ښه دوی اصل کې سم سبق نه دی ویلی پوهېږي یو زموږ یو ملګري زوی پیدا شوی و ښه بیا زه پروګرام ته بوتلی تقریر به پکې وکړي نو په هغې کې یو ثوابۍ والا هم راوسته نو ثوابۍ والا تقریر وکړو چې رونو د چا چې بچي پیدا شي که نه اکثر په شرک کې مبتلا شي یو شرک دا دی چې کنجکه په غاړه کې ورته واچي دویم دا د چاکو وړوکی چاکو نه هغه ورته په غاړه کې واچي درېیمه دا ده چې باندې وباسي چاړه ورسره ګړي یا زانګو کې ورسره ږدي ګورئ وروڼو دا ټول شرک دی چاړه به دا ماشوم څه بچ کړي زما نمبر راغی پوهېږي ما ورته وی کتاب ګوره که نه ښه ته کتاب میتاب کیسه کې نه یې دا کله شرک دی ته په خبره ور ځان پوهې که اوسپنه کې هیبت پروت دی دې کې خپل خصوصیت دی دا معنا نه ده چې ماشوم خلک په چاړه وي لیکن دا واړه پیریان ماشومان چې دي دا ماشومان تنګۍ او سکونډي هغه ژاړي ماشوم سره چې کله چاړه ده او ماشومان پیریان ویني بس بیا تېرېږي لکه موږ او تاسو غټ یو که نه یو یو سړي سره چې ستړي مشي وکړو او لاس مو په تومانچه ولګېږي نو راغونډ نه شو فرق محسوسوئ که نه محسوسوئ داسې خو نه ده چې چا سره تومانچه خلک به ولي خو نه ګوره لیکن دې اوسپنه کې خپل یو هیبت پروت دی ته چې د شپې روان یو هېڅ شی د سره نه وي ډارېږي که نه او چې تومانچه د سره وي نو زړور نه وي زړور به دې شي کې خپله یو عظمت پروت دی یو هیبت پروت دی پکې دا خاصیت دی دې ته وایي تاثیر بالخاصه تاثیر بالخاصه دې ته وایي ګوره ښه بعض شیونو کې الله تعالی خپل خاصیت اچولی دی ته دکاندار نشي اخلي لانجه ورسره کې که نه کې ښه دې راکړو خراب دې راکړو که خراب دې راکړی بیا به پسې راوړم ګوره وایو که نه وایو فروټ والا نشي اخلي او چې د قصاب نه غوښه اخلي هغه سره چاړې کم ځای نه درکم ته یا خدا پاکه څه په مصیبت واوړېدو نو قسام ته زارۍ کوو یاره مېلمانه مې راغلي دی او ډېر ښه دوست مې راغلی دی او لږه ښه غوښه راکړه بدماشي کوو ورسره که وګوره خرابه وه نو بیا به یې راوړمه وایو والله که بیا چې دی نو زه تا نه غوښه وایم نه هېڅ ورته نه وایو یاره مېلمانه مې راغلي و که د حاجي صاحب ښایسته غوښه دې راکړه او دا ډوکی دې پکې ډېر وانه چو نه ډېر مې نه دی چولی ښه ښه دا ولې هغه سره مولوي صاحب چاړه یې کې هیبت دی که نه او هغه دکاندار سره او میوې والا سره چاړه نه هغه نه ډارېږي که نه ده داسې یو سړي سره د معامله د غدي او هغه سره مشینه نو په ترتیب ورسره خبرې کې که نه کې داسې خو نه ده چې چا سره مشینه خامخا به خلک وهي دا مولوي صاحب په دې شي کې خپل خاصیت پروت دی دې ته وایي تاثیر بالخاصه دا شرک او کفر نه دا خدای پاک دا مخلوق هم الله پیدا کړی او دې کې مولوي صاحب هغه اثر هم الله پیدا کړی پوهېږي نو د هر شي یو خپل خصوصیتي او خپل اثر یې ګوره ښه اوس مو ذهن کې خبره کېناسته نو نظرباز د نظر د اورېدلو دپاره چې سړی کومه تجربه استعمالوي نو هغه شرک نه دی دا یو تجربه ده په دې باندې اوړي که نه